أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. سورة الأحزاب 72 نمبر آیت. په دې 72 نمبر آیت کې دا مضمون ذکر کول چې انسان څومره په حساس ځګین باندې ولاړ دی او د دومره حساس ځګین باندې ودرېدل نه بعد به د انسان څومره غافل دی په دې هم نه پوهېږي چې په کوم ځای باندې ولاړ یم او زما په ژوند کې چې کوم دی نو بس 2 مرحلې دي، یا هار دی یا پار دی، څومره ګران ځګینې دی او د خپل عقوبت نه خبره دی، په خپل ځان باندې ظلم کوونکی دی، خپل انجام نه پیژني. الله تعالی وایي ان عرضنا الامانه، یقینا موږ پیش کړو د امانت علی السماوات په اسمانونو باندې والارض په ځمکه باندې والجبال په غرونو باندې فابین نو هغوی انکار وکړو ان یحملنها چې بار کې دی لره یعنې دا ذمواري قبوله کړي واشفقن منها دی ویرېدل له دې نه وحملها الانسان او بار کو دی لره انسان دغه امانت انسان بار کو ذمواري قبوله کړه انه كان ظلوما جهولا، یقینا دا انسان ظلم کوونکی دی په خپل ځان باندې، جهولا نه خبره دی د خپل انجام نه. در آیات لفظي معنا ده. اوس دا خبره ده چې دا څه قسم امانت او ځمکې او اسمانونو ته پیش. اول د امانت باره کې تحقیق چې دا کوم امانت دی. دویمه دا ده چې کله اسمانونو ته پیش شو نو اسمانونو ځمکې انکار څنګه کولی شو، حالانکې دا خو د الله تعالی تابعدار مخلوق دی. دریم سوال دا دی چې کله انسان دا بار دا ذمواري قبول کړه بیا ظلم او جهول ولی شو، بلکې دغه خو پیغمبران بزرګان د قیمتي خلک تر شوی د ذمواري صحیح سنبال کړي دا درې سوالات د ذهن کې موجود دي. اولنۍ خبره دا ده چې امانت د څه شی مراد دی. په دې کې د مفسرینو کافي اختلاف او بحث شته دی، لیکن کم چې راجح قول له تفسیر قرطبي ذکر کړی دی، مظهری ذکر کړی دی، معرف القرآن ذکر کړی دی او د هغې خلاصه بیا تفهیم القرآن راغونډه کړې ده. هغه دا دی چې امانت نه مراد دلته کې خلافت دی. د ځمکې په سر باندې اسلامي نظام زده کول، عملي کول، نافذول د امانت دی د انسان سره، د انسان سره مستقل امانت دی. او دا هغه امانت ته چې کوم سورة بقره کې تیر شوی دی چې انی جاعل فی الارض خلیفه، ځمکې او خلیفه او نماینده پیدا کوم چې دغه اسلام زده کړي، عملي کړي او نافذ کړي. دا د انسان د ژوند مقصد دی او لوی امانت دی. دا امانت الله تعالی پیش کو اسمانونو ځمکې ته، غرونو ته پیش کو، د سم پیش کو. ځمکې او اسمانونو خبرې نه کوي او دغه شان غرونه خبرې نه کوي، بیا څنګه پیش؟ جواب د هغې نه دا ده چې الله تعالی دا داسې پیش کو چې که دوی خبرې نه کوي نو زموږ سره خبرې نه کوي، الله تعالی سره دوی خبرې کوي. او د دې قرآن یو بل آیت دلیل شته چې وان من شیء الا یسبح بحمد ربه، ایس یو شی داسې نشته چې هغه د الله تعالی تسبیحات نه بیانوي. نو چې تسبیحات بیانوي خو یو څه شته او دا دلیل دی په دې چې دا خبرې هم کوي، دا هر څه خبرې هم کوي، خو په دې موږ نه پوهېږو. زموږ په نسبت باندې چې واخلي بس دا چړېګانو مړه معلومېږي، د الله تعالی په نزد داسې نه دي. درېیمه خبره دا ده چې دوی انکار څنګه وکړو او د الله تعالی حکم نه انکار کول د خو لوی جرم کېدی شي، دغه سړی دې باندې خو مخلوق د جرم د سزا مستحق ګرځېږي. جواب د هغې نه دا ده چې دا داسې انکار نه و، اصل کې الله تعالی د ځمکه، اسمانونه، غرونه، انسانان دا مخاطب کړو. دوی ته وویل چې زما سره یو لوی امانت، که دا امانت چا قبول کو او په دې کې امانتدارۍ سره دا منظور کو، برداشت کو، هغې له به زه لوی منصبونه ورکوم، ډېر لوی منصبونه، ډېر لوی اعزاز به ورکوم. امتحان دی او که دغه امتحان چا قبول نه کړو نو رانه سمینو اختیار مې ورکړی دی، رانه سمینو سزاوار به نه وي، خو هغه مقام ورته نه میلاویږي چې کوم د امتحان کې د کامیابېدو په وجه باندې میلاویږي. نو دوی سره اختیار شو، ځمکې او اسمانونه، ځمکې او غرونو سره او انسان سره اختیار شو چې که تاسو دغه خلافت والا امانت چې کوم دی که ته چا هم قبول کو، که ټول یې قبلوئ، که ځینې یې قبلوئ، تاسو خپله خوښه ده. چا چې قبول کو لوی اعزاز به ورته میلاویږي، جنت به ورته میلاویږي، اعلی نعمتونه، د الله تعالی خاص رحمتونه. او که چا قبول نه کړو بس دغه اعزاز نه به محرومه شي، خو سزا پکې نشته، اختیاري عمل شو.
غرونه اسمانونه زمکه ردی امانت برداشت کول نو ویریدل چې دا ډېر ګران شي او که بده کې من کوتاهي منصب به حاصل کو یا به حاصل نه کو کوتاهي به کې وشي نو بیا به څومره لوی سزا به مت ملاوي نو دې امانت برداشت کول نه دوی ویریدل اصل کې انسان په دې باندې خبرولې چې انسان به کم حساس دی کې د ژوند تیارې په حساس حالاتو نه دی تیریږي د انساني ژوندۍ دنیوي ژوندۍ د هغه حساس او ګران زګی نه دی هغه خطرناک زګی نه دی چې دغه حالاتو نه ګورځم کې واسمانونه یریدلې دي او غرونو دی یاره کله خو انسان څومره به خطرې ژوند تیرې څومره به احساسه خپل ژوند قیمتي ژوند ضایع کوي او پس شي کې ضایع کوي او پس کې د مصرفه دی هغه امانت لده هیڅ هم نه کوي نو د انسان د جهالت او د انسان خپل ځان باندې ظلم انتها ده نو زمکه واسمانونه بده کې او غرونه بده کې ذمہوار پاتې نشو ځکه اختیاري امتحان دی که چا قبول کو اعزاز دی که قبول نه کو نو هیڅ پینشته دی البته چې قبول کو دا غینه بعد خیانت وکړه امانت کې نو سنگین سزا به ملاويږي عذابونه د جهنم سزاګانې به ملاويږي نو ورې طریقه باندې امانت وسپارل شو امانت چې کله وسپارل شو ډیر انسانان بده کامیاب شوي دي آدم علی السلام نه راونس دې زمانه پورې بده پیړۍ کې هم ډیر خلک په دغه امانت سمبالولو کې صحیح روان دي اسلام یې زده کړی دی په خپل ځان کور کلی کې راوستلی دی د هغې د نافظولو دپاره عالمي دین تصورولو دپاره هغوی عالمي تحریکونه جوړ کړي دي قربانیانې کوي بس ځینو ځایونو کې نافظ کړی دی بس ځینو ځایونو کې د هغې محنت او جدوجهد کوشش روان دی او کار کوي او مخکې روان دي اسلامي تحریکونه هم په دغه بنیاد باندې په وجود کې راځي او نو دغه باندې عمل شته خو ډېر خلک داسې دي اکثري خلک چې دغه امانت نه غافله پاتې شو دغه امانت یې سنبال نه کړو د دنیا ټول کافران راواخله دا ټول په دې کې چې کوم دي ناکام دي د مسلمانانو کې فاسقان فاجران ګمراه دنیا پرست خلک راواخله چې د اختیاراتو باوجود د اسلامي نظام او د خلافت دپاره د هغوی هېڅ حرکت نشته استقدام نشته هېڅ قرباني نشته د سارې نه نافظوي او بلکې هغه مجرمان چې اختیاراتو باوجود د دغه نظام دپاره زبردست رکاوټونه جوړ کړي دي او د کافرانو سره خپل سوداګانې کړي دي پټې پټې واقع چې د ظلم انتها ده نو که ډېر په دې کې په دې امتحان کامیاب شوي دي او دغه عزت حاصل کړی دی لیکن اکثریت د انسانانو دا دی چې ظلوم دي ظالمان دي په خپل ځان باندې دا کوم څه چې کوي د اسلام کوم مخالفت چې کوي د چا نقصان دی خپل نقصان دی خپل ځان باندې ظلم کوي ځان د جهنم مستحق جوړوي د جهنم د لمبو مستحق یې جوړوي نه په ځان باندې سخت ظلم کوونکي دي جهول نه خبره دي د خپل انجام نه جوړان دي بس کېږي د انجام نه خبره دي نو بده کې کافران فاسقان فاجران نه جمع نو داسې ووایه چې انه کان ظلوما جهولا یقینا دا انسان ظلم کوونکی دی په خپل ځان نه خبر د خپل انجام نه دا حکم په اعتبار د اکثریت سره د قاعده کلیه نه ده قاعده اکثریه ده چې اکثري خلک داسې دي همدغه خبره ده د دنیا ټول خلک چې راجمع کړي ټول انسانان او هغې نه د اسلامي نظام خبره هغې ته وکړي نو اکثري کفار دي مسترد به کړي نه مني کم چې مسلمانان دي نو ډېر کم خلک به داسې چې هغوی به اسلامي نظام او اسلامي خلافت برداشت کوي بلکې اکثري خلک تاسې په خپلو معاشره کې مسلمانان به وینئ چې د کافرانو فاسقانو فاجرانو او د اسلام دشمنه عناصرو خلکو سپورټ کوي حمایت یې کوي که ته ورته ووایې چې دا کار جرم دی نو هغه به تا ته ووایي چې نه په دې کې جنت او جهنم نشته بلکې دا دنیایي مفاد دي دنیایي مراعات دي اوس ووایه چې خلافت دپاره د څومره کار وکړو او د خلافت دپاره د څومره مدعي ثابت شو بلکې انه کان ظلوما جهولا په خپل ځان یې ظلم وکړو د جهالت انتها او د خپل انجام نه خبره ده چې زما ژوند څومره د حساس پړاو نه زه تېرېږم او څومره به جهالت سره تېرېږم چې د کافر سپورټ کوم فاسق فاجر سپورټ کوم د دې خاطر باندې چې یاره بس ماته د دنیایي مراعات دي او دغه نظام سیاست او نظام حکومت هغه د اسلام مستقل حصه نه ګڼي نو په دې وجه باندې ته دنیایي مراعات وایي او دې له اسلامي څخه حکم ورکوي نه حالانکه د قرآن تصریحات په دې باندې د چې څوک په آسماني کتاب باندې فیصله نه کوي ځینو ځایونو کې ورته ظالم ویلی شوی دی ځینو ځایونو کې ورته فاسق ویلی شوی دی او ځینو ځایونو کې ورته کافر ویلی شوی دی بیا به سورة شعراء کې الله تعالی وضاحت کړی ده چې ظالمانو طرف ته تاسو نه مایل کېږئ که مایل شوئ جهنم اور ته به هم ورسم او میلان چې کوم دی د هغې صفتونه او تاییدونه کول دي سپورټ کول لا نه دي صرف احترام کول دي سپورټ کول لا نه دي نو چې کوم کس داسې خلک سپورټ کوي نو په خپله باندې حکم یې معلوم کوي څومره سنګین به شي نو ځکه الله تعالی وایي چې انه کان ظلوما جهولا یقینا دا انسان یعنی اکثري انسانان ټول نه په دې کې صحیح خلک شته
هغه نه بلکې معرفت القرآن یا نور تفسیرونو دغه لیکلي دي چې انه کان ظلوما جهولا. دا قاعده کلیه نه ده بلکې قاعده اکثریه ده. اکثری خلک دسي نو دا سوال ختم شو چې انسان دغه امانت برداشت کو قبول کو در اعزاز مستحق او الله تعالی وجه ظالم هم دی او جاهل هم دی نه. چا چې قبول کړي دی چا چې عملي کړي دی هغه نو دغه خلک یادای چې فاسقان فاجران کافران خلک دي یا د نظام حکومت او نظام سیاست اسلامی احکام سریبو د قائل نه دي. دا د اسلام حصہ نه غني اسلام حصہ نشمري. په دې وجه باندې باطل قوتونو چې کوم زګونو حکومتونه کړي دي هغه د اسلام چې کوم شعبې دي او د دین چې کوم شعبې دي غټ په دغه شعبو کې دوی اول نه نظام سیاست ټارګټ کړي دي او دوی سخت بدنام کړي دي دوی د حد نه پار کړي دي او ځینې خلک چې کم دي هغه زګون نه خراب شوی دي چې کم یورپی ممالک چې څومره دي چونکې دا غوینه انجیل او تورات هغه ضایع شوی دي. بیا وروسته دې په مختلفو طریقو باندې مختلفو پیړو کې لیکلي دوباره لیکلي دي. د انجیل او تورات هغه حصے محفوظ دي صحه ده پوري چې کوم تعلق د عبادت سره دي. هغه وخت زاهدان او عابدان دا تقدیدلي دي غرونو کې پناه خستري ده. دا کتابونه سوزول شوی دي په اجتماعي لحاظ باندې. بیا د عبادت څخه گزاره حل محفوظ پاتې شوی دی په یاد باندې د یو نه بل ته منتقل شوی دی بل نه بل منتقل شوی خو لیکل پکې چون کې نو په دې وجه باندې زی په زمانه تبدیلی او مسلم پکې بیا راغله سنه مسلم پکې شوی دی ځکه د انجیل کم د انجیل چې موجود دی د 300 کاله بعد لیکل شوی دی سوزول نورست خامخا په دې کې سمر ترمیم شوی ځکه حافظان دومره قوي نه یا دولو کې دومره سو تکړه نه چې موږ چاند کې زده کړستنګي او دې کې سونو کړو نه تیریږي نو بدغه کې کمزوري دارا وته چې عبادت د دې په کتابونو کې صحه ده پرشتہ لیکن نظام سیاست د دې په کتابونو کې د سره موجود نه دی ځکه چې هغه سوچیدل دي او چاته په یاد باندې یاد شوی نه دي کوم خلکو چې محفوظ کړل هم صرف عبادت محفوظ کړل بغرونو غزنګلونو کې بغارونو کې پټ شوی دي محفوظ کړی دي اخو ظاهر شوی دي کله چې یورپی ممالک جوړ شول آباد شو نو دوی دغه زاهدان عالمان راوختل هغه نه تاسو وکړي چې موږ سیاسي لیول باندې د تورات او د انجیل څخه حکم د چمنګ ناپیس نو په تورات او انجیل کې سیاسي احکام د سره موجود نه دي په الحال نو هغه ورته وی چې بس آسماني کتاب د سیاست او د حکومت سره د سره تعلق نشته اس باسي پکې نشته هغه یو قانون ساز قانون کې دا ولي کړی شو چې کم خبري کم سړی دیندار دی او عابد دی د حکومت بخوانه ورزي بس حکومت څه بیکار نه او کم سړی چې حکومت کوي نو دا به د تورات او د انجیل بخوانه ورزي د سره بخوانه ورزي او که ورغه نو تل کې بیا حکومت نه جوړيږي ترقی نه کیږي رکاوټ نه جوړيږي دا قوانین یورپ کې پاس او بیا چې کوم خلکو الته سبقونه ویل دا غزګین راغلي هغه زګین چې کوم خلک راغ تربیت شوی دي او زمونږ د وطنونو کې نشریات کوي د میډیا په ذریعہ باندې په نورو ذرایع باندې هغه هم دغه خبره کوي چې اسلام د کرسي سره هیڅ تعلق نشته حکومت سره هیڅ تعلق نشته او چې عالم او د فکر کې ناسي په جماعت کې وي او چې کوم حکومت کې نو دا به د الله او د رسول نوم ته سره نه لري دې څه بیکار نه د آسماني کتاب سره به تعلق نه نو تفهیم القرآن لیکلي دي چې امانت نه مراد خلافت اسلامي نظام دی او دغه خلافت الله تعالی په یو کیفیت او هيئت سره د مخلوقات ته پیش کړو انسان قبول کړي دي او باقي مخلوقات د دین یریدل انسان په دې خبره باندې خبرول چې ستاسو د ژوند پړاو انتهایی خطرناک دی انتهایی حساس دی لہذا سنچ ډریوري یو قیمتي سیس دی خپن دی خو سمره حساس سیس دی کله ډرایور په غاپېلې سره سترګې پټې کړي ګاډه چاري په کم تر ته باندې ولاړ شي خو دې یو بیدار ګاډه چاري کم زګون ته به ورسیږي دغه ځي حال د مسلمان د ژوند دی کدا د خيارتیا او زیرکتیا او د احساس نه ډک ژوند تیر کی د اسلامي نظام او د خلافت د پاره کار وکړي نو قیمتي ژوند دی او ډېر څه بحث لري خو کده په جهالت سره بناپوهي سره دغه نظام د پاره یا کارونه کوي یا مخالفت وکړي نو یو خطرناک حال سره مخامخ کیږي څنګه ګاډي اکسیډنټ کوي او د خرابي کې مړ کیږي بعد دغه شان د کې د غفلت په ټیم کې د مخالفت په ټیم کې د جهنم مستحق کیږي معمولی اکسیډنټ نه یو درن شی دی یو ګران شی دا رته څنګه په د آیات خلاصه او د هغه سبقونه شو ځنې خلکو د دې ترجمه او تفسیر سبب بل انداز باندې هم کړی دی لکه هغه زیات راجح نه دی هغه د ځنې علماء د څه ویلي دي چې امانت نه مراد خلافت دا ټیک خبره ده لیکن وای دې ځکه کې د امانتونو وی قسمه قسم دي زمکه د ځان لازم واریا والا ده اسمان د ځان لازم واریا والا ده غرونه د ځان لازم واریا او صلاحیت والا دي چې تاسو به دې باندې کار کوئ هغه باقي کې کلکتی لګیا دي انسان ته چې کوم ذمہواری وره ده انسان ته بل ذمہواری وره خلافت ذمہواری وره ده دا تفسیر چې کوم دی نو دا تفسیر احسن الکلام ذکر کړی دی نو وای چې لکه امانت قسمه قسم د ځمکه د ځان له حواله او انسان د ځان له او دغه شنو غرونو ته ځان له
خپل خپل کارونو ته واله دي. انسان ته چې ذمہواری والا کېده نو خلافت ته واله شو. ته دا قبول کړه، انسان قبول کړه، ټول قبول کړه چې قبول کړه. هغې نه باسن چل وشو. نو بیا الله تعالی وایي چې فابین ان یحملنها واشفقن منها. ځمکه اسمانونه غرونه ابین انکار یې وکړو ان یحملنها چې خیانت وکړي په دې کې. هغوی داسې معنا کوي ځمکې اسمانونه غرونو د دې خبره نه انکار وکړو چې موږ خو مخالفت د سره نه کړو. مخالفت ګناه ده، جرم دی، وبال دی، الله به سزا راکوي. نو هغې خپله ډیوټي راونیوله او صحیح سنبالوي، خپل کاسات یې رسوي. واشفقن منها او دوی یریږي د دې مخالفت نه. هغوی داسې معنا کوي وحملها الانسان او بیا مخالفت وکړي انسان د دغې خپل ذمهوارۍ کې د خلافت نه په خلافت قایمولو کې دی خیانت وکړو. وحملها الانسان او خیانت وکړي انسان په دغه خپل امانت کې چې خلافت قایمولو او انسان د خلافت لارې نه بغیر په بله لار باندې روان شو. نور قوانین او نور خود ساخته اصول او رسمونه رواجونه په هغې کې روان شو. هغه ذمهواري انسان سنبال نه کړه. نو دا معنا هم لرې نه ده، بعیده نه معلومیږي. دا هم سمون خو دا هم ټیک خبره ده. او ځکه چې انسان خپل ځان ظلم کوي او جهالت کوي، دا په انتها کوي. لیکن خلاصې هم دغه ځای ته راجمع کېږي چې د انسان ذمهواري خلافت قایمول بل شی نه دی. او که دغې دپاره کار وکړو نو امانت سنبال دی، که کار یې ونه کړو امانت سنبال نه شو، خیانت یې وکړو. او چې خیانت یې وکړو نو چا نقصان وشو؟ خپل ځان باندې ظلم وکړو، د خپل انجام نه دې نه خبره شو. دې نه یو اهمه مسله دا معلومیږي چې د خلافت او د اسلامي نظام دپاره قرباني د هر فرد ذمهواري ده. چې څوک مسلماني لمونځ پې فرض وي، روژه پې فرض وي او دغه شان حج فرض ګڼي، نو دی به دا هم فرض ګڼي چې اسلامي نظام دپاره ذمهواري هم زما کار دی، زه به یې کوم. که ما ونه کړه نو ما به الله رانیسي. که ما وکړه او د ټول خلک یې مخالف و کار یې نه کوو نو هغې څه به الله خپل حساب کې، خو زما خو به غاړه ازاده شي. د دغې تحقیق نه پاته لګي چې اسلامي نظام د خاص جماعت باندې ورړول چې یاره پلانکي نظام قایم کړو، قایم یې نه کړو، کار یې ولا کوي او نه کوي، مخلصه دی او نامخلصه دی. او موږ به ډډې وهلي او پرېږده خلک د کتاب په نوم دې شر وکړو او د قرآن په نوم یې دې شر وکړو، د اسلام په نوم یې دې شر وکړو، عقیدې سره څه وکړله. ځکه موږ پرې بلې لار خوشي یو، په دې چپه لار روان یو، ګډې وډې وایو. دا خبره نه ده، دا هېڅ دلیل نه ده. که ته د الله بنده یې، د الله په ځمکه باندې اوسېږي او د الله تعالی د ملک نه او د الله تعالی د نظام نه ته غایب کېدی نه شي، ستا ذمهواري ده چې ته ورله کار وکړه. هېڅوک نشته دی، ته راپاڅېږه، ته مدعي شه، ته قرباني ورکړه. اصحاب کهف ته وګوره چې هېڅوک نشته دی، په خپله مدعیان شو، ته مدعي شه، یوازې کار شروع کړه. خلکو د اعتماد نشته دی، خلک دې معلوم کړی دی ستا د دعوې مطابق څه شته نه، په خپله مدعي شه، کار روان کړه، خپله غاړه ازاده کړه. دې داسې مثال شو. مونځ به هر مسلمان فرض عین دی. خدای مکه ته یو ملک ته لاړل خلک مونځ نه کوي، ته به څه وایې چې خلک یې نه کوي، زه یې هم نه کوم، خلکو مونځ پرېښی دی زه یې هم نه کوم. نه داسې خو ته نه شې ویلی. ته یو علاقې ته لاړل خلک روژه نه نیسي، ته څه وایې چې زه یې هم نه نیسم، یا خلک روژې نیسي غلط یې نیسي او د اصولو پابند ژوند نه تېروي. یاره بس دا روژه د سره نیسم نو ځکه چې پلانکي نیول څه چرې وکړو هغه هم غلطه نیسي. دا خو هېڅ دلیل نه دی. په دې وجه باندې امام مودودي رحمه الله په شهادت نامه کې یو عجبه مضمون لیکلی دی. هغه وایي چې ما په خپل کومه طریقه باندې چې د اسلامي نظام د قایمولو لپاره کار شروع کړو، که کم خلک زما سره په دې طریقه باندې متفق زما سره دې ودرېږي، که زما سره نه متفق په نورو لارو باندې هغوی کار کوي، هغوی هم ټیک دي، په خپله لار دې کار کوي. او چې څوک د سره کار نه کوي او د هېڅ چا سره مطمئن نه دي، هغه مدعیان شو، ځان له دې کار شروع خو خاموش دې څوک نه کښېني. ځکه د انسان دپاره د ټول انسانانو ته الله دغه امانت پیش کړی دی، دا انسان بې قبلوي، انکار صورت د سره شته دی، انکار لاره پکې د سره شته دی. لیکن دا ډېر د افسوس خبره ده چې مسلمانان اسلام مني خو دا یو اړخ د سره نه مني، د دې د سره قایل نه دي، بلکې د ټولې قربانۍ د دې خلاف ورکړي. او چې کله لږ راټینګي خبرې ورسره سیوا کړي، یو ناشنا فارموله بله ووایي چې که اسلامي نظام قایم شي نو ما او تا ته بیا ټینګېدی شو. خو دې خبر چې د په ذهن کې د اسلام څه بوت جوړ شوی دی چې دا ټینګېدی نه شي او د خرابوي، دا داسې یو خطرناک مفهوم د په ذهن کې دی چې کنې یاره زموږ د ژوند سره پیټ نه دی، یاره نعوذ بالله الله موږ سره ظلم کړی دی، قانون یې رالیږلی، اوس موږ ته ټینګېدی نه شو. که د دې پر خدای خبر څه مطلب دی د دې خبرې پر نظام اعتراض دی، بل څه مسله ده، څه جرایم یې کړل هغه مخې ته کېږي، څه مسله وي. به هر حال باندې نو انسان ته امانت پیش شوی دی، د امانت د خلافت دی. او دغه مضامین تفسیر قرطبي، تفسیر تفهیم القرآن، معرف القرآن، مظهری، ابن کثیر هم دغه شان نقل کړي. او چې کله الله تعالی دې امانت پیش کو، دوی قبول کو، څوک په عمل کوي څوک په نه کوي، څوک مخالفت کوي څوک له مرسته کوي،
نو وسی انجام ته ګوره ليعذب الله المنافقين والمنافقات نو انجام بيدار شي چې الله عذاب ورکړي منافقانو سړو منافقانو خزو چې د اسلامي نظام سره مخلص نه الله بس سزا ورکړي والمشرکین مشرکانو سړو ته والمشرکات مشرکانو خزو ويتوب الله على طلب توبه قبل على المؤمنين المؤمنان خلقو چې کوم خلق خپل جرم باندې پخېمانه دي او چې کلم توبه وست اسلامي نظام ته اسلامي نظام او یو کاری ول شروع کو الله به توبه قبلای والمؤمنات مؤمنان خزي معلومیږي د اسلامي نظام قائمولو کې د زنانه او د نارینه دوه کاپی دخل شته او دغه شان اسلامي نظام مخالفت کې د نارینه او زنانه دوه دخل شته نو چې کلم توبه واسي الله قبلای دا دوه د اسلامي نظام یو قسم لپاره دي وکانه الله تعالی